دلته کې الله تعالی د عیسایانو د يهوديانو دغه رنګ د مشرکینو د هغې دغه باطلو عقیدو رد کړي. ځکه چې يهوديانو به وي چې عزیر علیه السلام دا د الله تعالی زوی دی والعیاذ بالله، او عیسایانو به وي عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، او مشرکین مکه به وي الملائکة بنات الله چې دا ملایکی چې دي د الله تعالی لونه دي. دا قسمه غلطه عقیده هغې لرلې، نو د هغې خبرې رد الله تعالی وکړو. الله تعالی د ځان دپاره اولاد نیولی دی، یعنې د الله تعالی اولاد یې ثابتو چې د الله تعالی لره اولاد شته دی، حالانکه الله تعالی نه د چا نه پیدا دی، لم یلد ولم یولد، نه د الله تعالی د چا نه پیدا دی او نه د الله تعالی نه څوک پیدا شته دی. او اولاد خو د هغه چا دپاره وي، د هغه د چا دپاره ضرورت وي چې په چا باندې کمزورتیا راځي، په چا باندې بیماری راځي، په چا باندې فنا راځي. یو سړی انسانان د دې دپاره اولاد غواړي چې یاره که زه مثال په طور وفات شوم نو میراث به مې اوسي، خو چېرې بیمار شوم نو خدمت به مې وکړي، که بوډا شوم خدمت به مې وکړي. نو الله رب العالمین د دې ټولو خبرو نه پاک دی. الله باندې نه بیماری راځي، الله باندې چې کوم دی نه پناه راځي، الله باندې نه کمزوري راځي. الله د دې ټولو خبرو نه پاک دی. نو الله رب العالمین د هیڅ قسمه اولاد او د هیڅ قسمه مددگار ضرورت نشته دی. نو د دې وجې نه دې ظالمانو به دا غلطه خبره کوله. الله وی دومره خطرناکه خبره تاسو کوئ چې نږدې ده چې دا اسمانونه دا به وچوي، نږدې ده چې دا ځمکه به وشلېږي، دا غرونه به چې کوم دی ریزه ریزه شي. دومره خطرناکه خبره کوئ. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي، حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې الله تعالی فرمایي چې دا بني آدم ما ته کنزل کړي، د آدم علیه السلام دا اولاد دی ما دروغجن ګڼي او دی ما ته کنزل کړي. نبی چې دروغجن مې په دې انداز سره ګڼي چې بني آدم د آخرت نه انکار کړي، د قیامت نه انکار کړي، او الله تعالی وی قیامت شته دی، نو دی الله تعالی ته دروغ نسبت کړي. او چې کنزل راته په دې اعتبار سره کوي چې الله تعالی د اولاد نه پاک دی، د بیبي نه پاک دی، د دې ټولو خبرو نه الله پاک دی. او دا ظالمان وی د الله تعالی دپاره زوی دی، عیسی علیه السلام د الله زوی دی، څوک وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی، څوک وی فرشتې د الله تعالی لونه دي. وی دا الله تعالی ته کنزل کول دي. ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې خرابه خبره اوریدل دا د الله تعالی نه څوک زیات نشي برداشت کولی. یعنی الله تعالی دا خبرې اوري او د هغې باوجود دغه عیسایانو لا، یهودیانو لا او دغه مشرکین مکه له رزق ورکوي، الله یې نه رانیسي، الله ورته صبر کوي، خوراک او څښاک ول هم ورکوي، بچیان ول هم ورکوي، مال او دولت یې ول هم ورکړی دی، خوشحالۍ هم ول دنیا کې ورکوي. الله برداشت کوي د دې خبرو. نو د الله تعالی نه څوک زیات چې کوم دی خراب خبره برداشت کولو والا د الله تعالی نه څوک نشته دی. د دې خبرې د وجې نه دا غرونه به چې کوم دی ټوکړې شي، ځمکه به وشلېږي، اسمانونه به چې کوم دی هغه به وچوي، ختم به شي، د دې خبرې د وجې نه. خو الله تعالی نه غواړي، نو د دې وجې نه دوی له هم برداشت ورکړی دی. که نه ډېره خطرناکه خبره ده، دا د الله دپاره مناسب خبره نه ده. الله د دې خبرو نه پاک دی. د الله او د انسان په منځ کې هیڅ قسمه نسبت نه جوړېږي، ځکه چې اولاد دا به چې کوم دی جز وي د خپل پلارو، د خپل پلار جز به وي که نه. د میخې بچی ایته خلک د میخې بچي وایي، او هغه چې غټ شي نو د میخې په شانتي، او د غوا بچی هغه د غوا په شانتي چې کله غټ شي خلکو ته د غوا بچي وایي، نو بلکل د هغې په شانتي وي. د انسان بچي ته خلک د انسان بچي وایي. نو عیسی علیه السلام، بیبي مریم یا دغه رنګ عزیر علیه السلام دې ته چې دې نسبت کړي چې دا د الله تعالی زوی دی، نو هغه خو د الله تعالی د جنس نه سره نه دی. څنګه د الله تعالی زوی کېدی شي؟ الله باندې فنا نشي راتللی، او په هغې باندې فنا راځي. عیسی علیه السلام باندې هم فنا راځي، بیبي مریم باندې هم فنا راځي، عزیر علیه السلام باندې هم فنا راغلی ده، بیبي مریم باندې هم فنا راغلی ده، او عیسی علیه السلام باره کې خو زموږ عقیده دا ده چې فنا به پرې راځي، فی الحال پرې نه ده راغلی. الله تعالی ژوندي اسمان ته اوچت کړی دی، او قرب قیامت ته به راکوزېږي، دجال به د هغه د لاس نه قتل کېږي، او د هغې نه وروسته بیا چې راشي واده لا نه دی کړی، واده به کي، او د هغې نه وروسته بیا وفات کېږي.
عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندي په ټول باندې فنا راځي او الله تعالی باندې چې کوم دی فنا نشي راتللی دا د الله تعالی جز نشي کېدلی دا ټول به د الله تعالی دربار ته د بنده په حیثیت باندې دغه کېږي راځي به دا ټول مخلوق چې څومره دی دی به خپله بندګي اختیاري او د بنده په حیثیت باندې به د الله تعالی دربار ته راځي الله تعالی به ورسره حساب او کتاب کوي دا څومره خلک چې دا پیدا شوي دي یا پیدا کېږي یا مخکې پیدا شوي دي دا ټول د الله تعالی په علم کې دي او د دې ټولو شمیر الله تعالی ته معلوم دی نو که کوم مشرک یا یو انسان دا دعوه کوي چې یاره په ورځ د قیامت په زه د الله مخې له نظم د الله نه به ځان بچ کړمه یا دا کوم خلک چې د الله دپاره زوی او اولاد ثابتي نو که د دې په زړه کې دی چې په ورځ د قیامت په زه د الله مخې له نظم او د الله نه به ځان پټ کړمه د الله په د علم په د دې ټولو څیزونو د الله تعالی د علم احاطه کړې ده دا ټول څیزونه ورته معلوم دي ټول انسانان ورته معلوم دي او د دې ټولو شمیر ورته معلوم دي نو په ورځ د قیامت باندې دی پټېدی نشي یو یو به د الله مخې له ځي او الله له به حساب ورکوي نو هر سړی به یوازې پیش کېږي د الله دربار ته او الله تعالی به ورسره حساب او کتاب کوي او د هغې نه وروستو چې کوم د سزا مستحق هغې ته به سزا میلاویږي او چې کوم د جزا د نعمتونو مستحق د جنت هغې ته به جنت میلاویږي هر انسان ته به د خپل عمل مناسب جزا او سزا میلاویږي